نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء بحث زمونږ دا روانو چې متصرف الامور یو د الله ذات دی. کائنات کې اسباب هم هغه پیدا کړی دي، اسبابو کې اثر هم هغه پیدا کړی دی، او انسان ته ویلي هم دي چې ته د اسبابو استعمال کوه. توکل ولای چې اسباب انسان استعمال کی او نتیجہ اللہ باندې وسپاری. تصرف، واقداری، مختار کل، اختیار کل، پورا آزادی، پورے اختیار دا صرف دا اللہ ہے. قرآن مجید برملا اعلان کړی وربک یخلق ما یشاء ویختار. اللہ مختار کل ہے، سچ هغه وی، سچ هغه غواړي هغه کی. دې سلسله کې نن چې کوم واقعنا یا خبر نه بحث کوم دا غي تعلق د ابو طالب ایمان سره دی. نن مونږ وینو تاسو به شاید لیدلی چې د بعض خلقو خیال نه بلکې عقیده دا ده چې د الله نه سوا بل څوک هم توفیق د هدایت ورکولی شي. دا حصہ دې کې د شرک دا هدایت ورکول په دې معنی چې لار خولی شي، ٹھیک ده، او هدایت په دې معنی چې توفیق ورکولی شي، نو دا غیر الله نشي ورکولی. ترکبه چې انسان د توحید په هر پهلو ځان نه پوه کړي او په هغه عقیده نه ساتلې د مؤمن نه. ہے دالو یہ ہدایت لار خودنے دوئی، ارات الطریق دلار خودنے دپارا اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام رائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتا پدے معنی ہادی ویلی شي چې هغه لار خي. پلار روانول دا د الله نه سوا د بل چا اختیار کې نشته او د بل چا کار هم نه. یو داعی دین ترا بلل کوي، هغه لپاره مختلف قسم دلائل پیش کوي، حجت پیش کوي، واقعات پیش کوي، خپل همدردي هم ښکاره کولی شي، بد انجام هم ښودلی شي، لیکن چاله توفیق د هدایت ورکول دا د الله نه سوا د بل چا اختیار کې نه. بس مسئلې نوعیت دغه ده. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قرآن مجید کے کل کل قدام راضی کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تدیتا دنے غلارے ہدایت کے یعنی نیغلار ورتخائے. تغلط ہدایت بمانے اراعت الطریق دے لار خودل.
لیکن یو پنے غلار روانول دی نو دا دا اللہ نے سوا دا بل چا اختیار کی نشتا. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر دا دزل آوازو دے خوخوا چی دا غطر ابو طالب اغد ایمان روڑی. دا ابو طالب خپلنم عبد مناف دے. مناف یو بت دے مشلشل کے مودا کلبی کتاب الاسلام کی لکلی دی دا مشلشل کے ہو زینم دے اغتا منصوب دے عبد مناف دا مناف بت بندہ. مسلمانان نا واقف ہے بیشمیرہ نمونہ ننم دا عبد المناف پنم باندے زمانگ دے معاشرہ کشتہ دے. یہ دی پدے نہ پوئی گی کہ مالے او بچے اللہ را کر زے اللہ تا منصوب کم کہ بت تے منصوب کم پزیر دے چا اگر نم عبداللہ یا عبد الرحمن کی دی نا عبد المناف پر دو مناف کو بت تے. اور انسان دا اللہ بندرے اللہ پیدا کر دے. دا ابو طالب نم شرکی نمو دائے زمانے نمونہ تقریباً دی دا سے دا ابو لہب نم عبد العزا ہے. عزا او پیرے دا عبد العزا منے دا عزا بندہ. مفسرین لکی چھے قرآن مجید پسورت اللہب کے دا ابو لہب نم ولے نزی لکلے دا کنیت ولے ذکر کرے. عربوں کی کنیت دا احترام دا پار استعمالی گی آگے تا پخ نظر کتش قرآن مجید دا برائے پزے کے دا احترام لفظ دا احترام تک ولی کرے. خدا گئی جواب دا خی چی اصل کے عبدالعزا شرکی نمو اللہ دا نا اختل چی داغا پا کلام کے دے یو شرکی لفظ راشی نو پدے وجہ آگو دا احترام نم قرآن ذکر کو لیکن شرک پخپل کتاب کے ذکر نہ کو. دا شرکی نمونہ اللہ تا دمرا مبغوز دی ناپسندیدہ دی. نن کے اسلے چاہتا ہوئی چی سارا نم غلط تے بدلے گا نو دا جواب بدائی چی دا مالا نیا یخر یا نکا یخر یا پلار یخر. انہا اگر چی نم شرکی دے خدا کمپرومائز پدے کر جدا مشران یخر خدا اسلام نہ دے نانم بدلو البگار دی. انسان عبداللہ کے دیشی لیکن عبد مناف لکھی کرے. ابو طالب ورطا لوئی طالب دا مشر زوائے دے دا مشر اولاد پنم باندے با عربو کنیت کے خودو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیت ابو القاسم دے دا غی وجہ دادا چی داغا اولاد کی مشر زوائے قاسم دے. طول اولاد کے مشر جی خواہ کا ناری نہیں ہو کہ ذرا نہیں و دا پنم کنیت بھی. دا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کنیت ابو حفص ہے. حفصہ دا غلور دا ام المومنین رضی اللہ عنہ چونکہ آ مشرع اولاد دے زکا آغا ابو حفص پنم مشہور دے. کلا کلا دبائے صفتنو دا وجہ یونم کے خودشی کنیت لکہ سیدنا علی تا ابو تراب ہوئی تو دا غی وجہ دانا چی خور داغو اولاد دے. ابو تراب منے خوروں کے ملاس تو خوروں والا زکا ورطا ابو تراب ہوئی. دارنگے ابو حریرہ مطلب دانا دے چی دا اولاد گندے پیشوگان والا. کنیت ہمیشہ اولاد تو نہیں بلکہ دے او صفت دا وجہ راضی کلا اولاد نہیں او کنیت وئی. دا عرب دا کنیت دیر پسندیدہ نم دے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ
ام المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیوی داغه اولاد نشته لیکن داغه کنیت ته ام عبد الله مور حاله داغه بچی نشته خدا کنیتونه هغه ته ډېر پسندیده وو دا رواج داغه زمانه چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کنیت والے مشہور ہو نو پدې وجه دا استحبابي درجه کې شته چې نن یو سړی د خپل مشر اولاد په نوم ځان له کنیت کې خودي شي او دې کې وا اجر او ثواب په دې شرط چې د نبی صلی الله علیه وسلم پیروي کوي اراده ده د دې ابو طالب په باره کې مختلف قسمه خبره اغا زمونږ د تاریخ حصری یو بنیادی خبره خو خلق دا کوي چې ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرورش کړل تربیت یې کړل دا عام ده سنیان مو یو شیګان مو دا انګریزي یو مقوله ده هغه مطلب دا دی چې دروغ دومره زلو وایا دومره ډیر چې خلق ته دا ګرانه شي چې هغه ته بیا دروغ وایي نو دا پای قسمه دروغ دي دا دومره ډیر ویلې شي دي چې که سړی دیتا دروغ وایي نو شاید ته سړی په خپل دروغ جن ښکار شي خو حقیقت د دې خلاف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ملګرو سره بار وتلو نو مرګرو ته یو فرمایل تاسو بیر راټولې کې مخرنه غوندې خو هغه وګورئ چې هغه تورې مایلی پخې شوي هغه نو اوس مخرنه زمونږ خلک اړو پیژني نه او بیا دا تجربه چاته وایي دا هغه چا تجربه وایي چې هغه ځنګل کې پاتې شوي غر کې ګرځېدلي او د تورې او د شنې او د سرې په فرق پوهېږي په دې وجه لازمن ذهن کې یو سوال راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا تجربه د کم ځای نه حاصل شوه چې تورې مخرنه خوږي او پستي صحابه کرامو تپوس وکړه یا رسول الله تاسو دا د کم ځای نه معلومه شو هغه فرمایل كنت ارعى الغنم لاهل مکه بقراریته صحیح بخاری حدیث کله چې زړو کې هم نماوه د مکې والو بيزي سرولې په یو څو پیسو به مې سرولې په غر کې د ګرځېدلم صحرا کې ګرځېدلم پشاړو کې چې کې مې جاړ کی یا مخرنه کی هغه نه واقف هم زما دا تجربه دا زمانه ده یو سړی چې دا سیرت النبی باندې ډونګې نظری نو په دې هغه پوېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلا د سیدہ خدیجه د تجارت مال خپل کو نو تر دغه زمانه پورې هغه نه رستو هغه بي دې دي سروري دا هغه نه مخکې زمانه کې بي دې سروري او دا زمانه و چې دې الکوره د تربیت دا خبره چې سړی د حدیث رڼا کې ګوري بیا پوهیږي چې دې کې حقیقت څومره ده احادیثو کې داشته ده چې ابو طالب ډېر زیات غریب وو او بللا چې ډېر زیات ګړو شلو هغه بهر د وته نو سړی درون کار هغه نشو کولای سپک واړه کارونه به کول کور کې واغه عطر جوړول او خرڅول پایوي گزاره کوله په دې وجه دا هغه بچی سلور یا پینځو هغه داغي د خوراک تنظیم نشي کولای او هغه ټول په واشوالي کې تقسیم کړی دی په خپل رونو باندې د تاریخ دا پهلو خلکو ته معلوم نه دی ګوري حالای دا عام تاریخ نه دی دا حدیث نه ثابت یو سړی چې خپل بچی نشي پاللې
او د بل بچې سو پالي د دې پسې پښت د روافضو یا د شیعاګانو هغه عام پراپګاندا ده چې هغې نه سنیان ډېر متاثر شوي د ابو طالب د پرورش خبرې هغه مناظر احسن ګیلاني لیکلي دي چې کوم سړی خپل بچی نشي لویلی او د بل د بچي څه خدمت وکړي بلکې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکوټه و نو صحیح بخاری حدیث دی چې ابو طالب به هغه راوست او خپلو ماشومانو سره به یې کېنو دې دپاره چې د هغې خوراک کې برکت ډېر شي دا روایتونه خلقو هېر کړي دي په بار کې په هر صورت ابو طالب سلسله کې دا قسم خبرې ډېرې زیات دي بیا د مینې خبرې هم شته دی چې د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېر محبت و سوال لا چې کله محبت و نن چې د یو سړي د خپل واره سره مینه وي او هغه واره راشي او د هغه نه لور وغواړي چې ستا لور زه غواړم نو د مینې تقاضا سره انکار به ورته کوي که نه الاصابہ کے حافظ ابن حجر دانے کے تہذیب الکمال کے حافظ مزی استیاب کے ابن عبد البر اور نور بیش میرا مورخین لکھی لی اور حدیث نے کتابوں نم ثابت کہ ابو طالب یو لور دا د سیدنا علی خور دا فاختہ دا غینم دے ام ہانی وانے مشہور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر رشتہ غوښته هغه وخت کې ابو طالب خاموش شغل شو سروازه پس یو بل داسې سړی دی چې هغه رستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم جانی دشمن دی او یوازې د هغه نه بلکې د هغه لور سیده زینب رضی الله عنها چې کله هجرت کو او د هغې امید و خېټه باندې دغه مخزومی سړی حبیرہ یا حبار بن اسود دی ورته لار کې ولاړو هغه یې د خېټه کې وواله او د هغې ماشوم وغورځېد اسقاط حمل یې وشو څومره تکلیف به شوي ورته دومره تکلیف شوی دی چې کله دا لړه مدینې منورې ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته وفرمایل اوذیت فیه انت احب بناتی الیه صحیح بخاری متن ہے تا ته زما د وجه تکلیف درکړی شو زما پلونو کې ته ما ته ټول نه زیاته محبوب ہے دا کم سړی چې دا قاتل دی د زینب جدا چې عمله شو د نوم حبار بن اسود دی یا حبیرہ بن اسود د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رشته غوښتو نه رستو حبیرہ یا حبار دا غوښتا فاخته ابو طالب ولګي د خپل لوري هغه ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابہ کی لکھی دی فعاتبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هغه ته دې سلسله کې ګیله وکړه چې واره دې زم خپل لور دې بل چاله ورکړه وخت مخکې ما هغه ورته یو هغه ستانه مالدار دی او ستانه شریف دی او د اشرافو میلان همیشه اشرافو دی دا په تاریخ کې لیکلي دي لیکن زمونږ عالم څه کتاب خو ګوري نه دی په ځواب باندې شپن وایي کما سړی روټی چې د خوله کې ده بس هغې باندې لګیا دی دا خو تاریخ دی دا وګوره په دې ځان پوهه که په دې کې خو ته رایې قایمولی شي خامخا د روافضو نه متاثر شوي دی او د هغې یس کې یس مې لوګړی دی جهاں کې ها مه ملاوه دا ابو طالب د مینې دا خبرې قیسې دي محض پرې څه حقیقت نشته خو بهر کې دغه ابو طالب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره د خپلې مینې اظهار کړی دی
د پیغمبر حیثیت جدائی یو سړی کې هغه ته په هر نظر ګوري خو د پیغمبر زړه کې کرکه نه راځي هغه غواړي دا چې دا سړی د ایمان قبول کړي چې دا آخرت سم شي او دا د حق پرست علماء هم طریقه ده حق پرست علماء خپل لکه خپل مخالفین سره کینه نه ساتي لکه داغه د اختلاف بنیاد ذاتیات نه داغه د اختلاف بنیاد دین وی او غواړي هغه دا چې خلک دین درشي علماء ورثای د انبیاء حق پرست علماء د انبیاء وارثان وی سچ انبیاء کوي نه هغه حق پرست علماء کوي هر کس ناقص نه مراد چې ځکه خلک کینه ساتي بغض ساتي حسد ساتي یو سړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروکار عالم یا غزل کې چا خلاف حسد کینه نه ساتي بلکې اثر ټایم نه دی خبره چا سره حسد په دې وجه کله چې د ابو طالب آخري وخت راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې ملا وغته ویل چې تر زما غوږ کې کلمه لا اله الا الله وایا زما قیامت پرستا سفارشی او تاریخی روایت دا چلته کې دا غټ غټ خلک ناستو مشرکین مکہ ابو جہل دی ابو لہب دی ته بنو مخزوم او نور خلک هغه ورته په اخر کې ګوره خپل نکاح نه شرمه د خپل واره خبرو نه ونه دا کله کله بیزای غیرت سره کافر کی غیرت خشه ده خو په ځای باندې غیرت یو غیرت د جاهلیت ته دا د جاهلیت غیرت ته چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ابو طالب واره دی بشک لیکن دا الله رسول هم ده تر په دې وجه نه مني چې دا زما واره دی دا ډېر غلط ذهنیت ده مشر سره دی هغه ته چا حق خبره وکړه ټیک خبره وکړه پکار راځي چې ومني د غیرت صحیح استعمال پکار دی غلط استعمال نادرست ہے دا سره کافر کی کله کله بی دینه کی اغم غیرت کرائے او کلمات طیبہ غو نه ویلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش ډیرو چې ابو طالب هغه ایمان وروړي لیکن هغه ایمان وروړو ته دنیا نه دغه شان لار یو قسم خفغان رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې ته توړی خفغان وای د یو سړي پلار مشرک مل شوی بل فرض بدعمله مل شوی نو اولاد ته تکلیف وي ته فطری تکلیف وي دغه کې اوس پته لګي چې متصرف سوګو اختیار د چاو آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اختیار حاصلو چې هغه چاته وګوري او داغه د دنیا بدل شي د پیرانو باندې کې دا مشهور چې پلان کې شرابیو او پلان کې مېل استلاو اچھا ورته وکتل دل کی دنیا بدل گئی کیسه قرآنی آیتونه یا حدیث چې کوم وایي دا مفهوم دی گپ لګي بکواس کوي خلک قرآن په دې پاتې دی وی زتا ته قسمیه امسا قسم له اعتبار نشته پزله باندې اختیار یو د الله چلی بل ته اختیار نه چلی که چلے دی شنو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپلا غترو چې ته هغه ته داغه محبوب تروي او مینا کون کې ته ورته اره مسلمان کړه قرآن مجید څه فرمایي انک لا تهدی من احببت د پیغمبر هغه سره محبت شته د یو واره د خپل تر سره مینه مونږ نه پیره دا نه کړې مونږ نه پیره دې کړې چې د ابو طالب خپل واره سره مینه نشته د رسول الله سره محبت شته او پکار دای چې واره د خپل تر سره محبت وکړي ولې
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عم تر سن و ابی دا د پلار د تخم نراوته ده د پلار تخم مونږ ته اډو کې وایو سنو تخم یعنی د یو سړي پلار او دا غترو د دې پلار یو ده نیکه یو ده په دې راس سنوان دي دو شاخري عم تر سن و ابي دا د پلار یو څنګه ده څومره احترام چې هغه د خپل پلار دی نو دومره احترام د تر هم دی شریعت حکم ده دا جدا چې زمونږه درویرونو ترونو سره نه لګي او د ترونو ویرونو سره نه لګي او دغه لاس معلومول پکار دي چې دا رواني چا پیدا کړي ورنه شریعت په نظر کې د تر مرتبه د پلار برابر ده او دروازه مرتبه شریعت کې د زوی برابر ده شریعت حکم نه ده پښتنو خامخا د ترنا سشي جوړ کړی او تر زوی تربور جوړ کړی او بسر وخت یو سره اختلاف او جنگونه یو صحیح بل دا زموږ دین نه دی زموږ شریعت نه دی ابو طالب سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او بشک لیکن هغه ایمان رو نه شو ولې توفیق د هدایت ورکول دا الله کار دی انک لا تهدی من احببت ما اول کې ویلو یو لار خودلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لار خودلی شي دانګي یو نیک سره لار خودلی شي چې دا نه غلار ده خو پاغه لار روانول تصرف وای دا هیڅ نشي ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې چا هادي دی ان لار خودون کې دی لیکن پلار روانول نشي ګوري دا د الله اختیار دی او د الله خصوصیت دی تصرف فی الامور دا الله کار دی انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله پلار رواني هدایت خي کوي یعنی په نیغ لار رواني سوکته وواړي تر الله مشیت ته الله اراده ابو طالب غیر مسلم مړ دی لیکن دا یوې ډلې دا عقیده چې ابو طالب مسلمان او بریلیان به دې کتابونه لیکي شیعاګان نه بریلیان به لیکي چې ابو طالب مسلمان ہو نعوذ باللہ من ذلک سرور مخ کې اوسړی راغله او ما سره خبرې کولې او ما ته ویل چې تاسو خیال لې چې کله یو سړی داسي چې هغه یو حافظ پلاری نو حافظ صاحب اب سفارش کوي دا خپلو ګناهګارو رشتہ دارو نو ما ټیک ده دا مطلب دا چې ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه تربیت کې پاتې شوی دی هغه لوی کړی ناګه ابو طالب کافر مې بل فرض نو د رسول الله په سفارش وجنت تلل شي نمایه باطل چا وګونو کیږي د سفارش لپاره بنیادی شرط داري چې چا لپاره شرک کو سفارش کولی چې مشرک نه وي چې کله ته دا تسلیمې چې ابو طالب مشرک مړ دی هغه لپاره سفارش قابل قبول نه قرآن کې واضح لیکلي چې د مشرکین لپاره څوک شفیع نشته چې دا غي اطاعت وکړي سفارش هم نشته او څوک سفارش کوونکی هم نشته نوار کې متصرف فی الامور دا الله ذات ته د ایمان توفیق ورکول دا انسان کار نه دی کدا د انسان کار نه ابراهیم علیه السلام بخپل پلار پنه غلار روان کړل لیکن هغه روان نه کړی سره دې چې هغه عقلی دلایل ورکړل نقلی دلایل ورکړل عملی پریکټس یې ورته وګو الہ ولا ماتل لیکن دا غي په جواب کې پلار خبره نه مني هغه ته وی کور نه وځه دا واضح ثبوت لري خبره
چې یو نبی معصوم هم چاله توفیق د هدایت نشي ورکوله. په دې وجه ته چا باره کې دا خیال ساتل چې فلانی وکدل او د دغه دنیا بدل شو او کفر یې پرې خود، دا شاید د توحید خلاف شي. باید چې سره توحید پیژني، دا کلمات پیژني، شرک پیژني او دا کلمات پیژني، توحید باندې عمل پیراشي او شرک پریږدي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.